السلام علیکم. زه منیس خان او نن دی د می 14 تاریخ. جنگونه ته چې ته وګورې چې تباهي راځي، خو د ډیرو خلکو دپاره جنگونه یو ډیر منافع بخش کاروبار دی. نن درته زه څه ډیټا وایم چې دنیا کې مختلف ملکونه په دفاع او یا په جنگي اخراجاتو څومره خرچه کوي، نو تاسو به حیران شئ. سټاک هوم انسټیټیوټ فار پیس یو اداره ده او هغه د ټولې دنیا د دفاعي بجټ او د جنگي اخراجاتو د وسلې د خرڅ ډیټا ساتي او هغه سالانه ریپورت جاری کوي. په دنیا کې د ټول نه سیوا خرچه چې په جنگ کوي، په دفاعي کوي، نو هغه امریکا ده او د دنیا د مجموعي دفاعي اخراجات چې دي نو تقریبا 2.5 اربه ډالر سالانه دي. په دې 2.5 ډالرو باندې ته سوچ وکړه چې دنیا کې څه نشو کېدی، د امن دپاره، د روزګار دپاره، د عوام د صحت دپاره، د عوام د تعلیم دپاره، خو د دغې نه بجای دا ملکونه په خپل دفاعي بجټ د نورو د تباهۍ دپاره استعمالي. امریکې بجټ چې دی نو ډیر لوی ملک دی په دنیا کې، هغه 858 ارب ډالر د کال خرج کوي، 850 ارب ډالره سالانه د هغې بجټ دی. ورپسې به مخکې روسو چې کله روس نو مات شوی، متحده روسو او د امریکې سره سر جنگ روانو، نو هغوی به خرچه کولی، خو روس اوس تللی دی، روس ته شاته ملکونو کې راغلی او چین را مخکې شوی. چین په خپل دفاع باندې سالانه 230 ارب ډالر خرج کوي، 210 ارب ډالره چین خرج کوي. په دریم نمبر باندې جرمني راغلی دی، ځکه چې یوکراین جنگ نه پس هغوی په یورپ کې ټول نه سیوا په دفاع خرج کوي او هغه 88.5 ارب ډالر دی، 88 ارب ډالره هغوی خرج کوي. څلورم نمبر پسې انډیا ده. انډیا 75 ارب ډالر په خپل دفاع باندې سالانه خرج کوي او شپږم نمبر باندې بیا روس راغلی دی، پنځم نمبر باندې روس راغلی دی او هغه 66 ارب ډالر خرج کوي. د یوکراین جنگ نه مخکې روس دا فیصله کړې وه چې په خپل دفاعي بجټ کې 40% کمې راوستي او هغه خرچه، هغه پیسې د عوامو فلاح و بهبود ته ایستي دي. بیا بل یو حیرتناک خبره دا دی چې په دنیا کې څومره وسله خرچیږي، نو د هغې نیمه وسله چې دا امریکا خرڅوي. نو لکه په 200 ملکونو کې چې چرته څه جګړې یا د دوو ملکونو کې حالات خرابي، نو په هغوی باندې چې څومره وسله خرڅیږي نیمه د امریکې ده. اوس د دې نه اندازه وکړئ چې په امریکا کې د وسلې څومره غټې فیکټریانې دي او فیکټریانو چلولو دپاره او مال خرڅولو دپاره بیا جنګونه ضروري دي. نو دغوی خفیه ایجنسیانې چې همیشه په دوو ملکونو کې داسې حالات جوړ کړي چې د یو بل دشمنان شي او بیا په دواړو باندې وسله خرڅوي او د هغوی د فیکټریانو او د هغوی د مالکانانو پکې مزي. ما ته یاد شي د ټرمپ اولنی دور چې و، نو د قطر او د سعودي عرب لږ ټینشن روانو. ټرمپ چې کله قطر ته لاړو، په هغوی هم ښه ډېره وسله خرڅه کړه او چې کله سعودي ته لاړو نو د 100 اربو ډالرې په هغوی خرڅه کړه او چې راغی نو هغه دې ته خپل کامیاب بزنس ټریپ ووي، ځکه چې دواړو ملکونو ته د خطرې احساس یې وکړو او په دواړو یې وسله خرڅه شوه او جنګ د هغوی نه کېږي. دغه پیسې کو چېرې د عوامو په فلاح بهبود لګېدلې وي نو څومره به ښه وي. پاکستان ټوټل چې دی د هندوستان ګوره 75 ارب ډالر خرج کوي او پاکستان صرف 2.5 8 ارب ډالر خرج کوي. د پاکستان تیر کال د دفاع بجټ چې 2122 اربو، نو دلته کې ډالر په 270-75 دی چې ضرب ولا ورکړي نو دغه 2.5 ارب ډالر جوړیږي. بیا دا دومره 2.5 ارب ډالرو ته ته سوچ وکړه چې اب د دنیا کې څومره خوشحالي امن راوستی شي، خو مونږ دغه پیسې دنیا کې د نااهلۍ د وجې او د خلکو د ګټې د لالچ په وجه په جنګونو کې استعمالیږي.
اقوام متحده مکمل ناکامه ده. اقوام متحده جوړه شوې وه د دویم جنګ عظیم نه پس چې دا به په ملکونو کې د جنګونو نه بچ کېدو او د دوی متنازعه مسلې حل کوي، خو هغه مکمل ناکامه ده او د هغې بنیادي وجه په هغې کې د 15 طاقتورو ملکونو سره د ویټو پاور دی. او ویټو پاور داسې دی چې کو د اسرائیل خلاف څه قرارداد پیش شي او 199 ملکونه د هغې خلاف قرارداد ورکړي، خو یو امریکا د هغې سره ولاړ او هغه ویټو کړي، نو بیا د 199 ملکونو څه حیثیت نه دی. اقوام متحده به هله کامیابه وه چې د غریب او د مالدار یو شان ووټ وي، د کمزوري او د طاقتور یو شان ووټ وي، نو هله به بیا پکې د هغوی مسلې حل کېدی شي. خو که نه دلته کې هم امریکا طاقتوره ده او په یو ان او کې هم ورسره د ویټو پاور دی، نو بیا دغه د مسلو د حل کولو فورم نه دی. د دنیا ټول ملکونو هوشمند لیډرانو له پکار دي چې د تباهۍ د دې سوچ نه راوځي او دا 2.5 ارب ډالر چې کم دنیا په دفاعي بجټ لګي دا خپلې مسلې د مذاکرات باندې حل کی، نو دا پیسې به د عوامو په فلاح و بهبود ولګي. سوچ وکړئ چې 1 ارب ډالر پاکستانی روپو کې څه 275 ارب روپۍ جوړیږي. په دې باندې 100 زره سکولونه جوړیږي، 100 زره کالجونه پې جوړیږي، څومره یونیورسټیانې پې جوړیږي، څومره هسپتالونه پې جوړیږي. نو بیا به تاسو ته اندازه وشي چې زمونږ د حکمرانان او د دنیا د واکداران دا پیسې څومره ضایع کوي. امید لرم چې تاسو به د دې ډیټا به مو خوښه شوي چې دنیا کې جنگي بجټونه د کم ملکونو څومره دي او د امن نه سیوا خرچه په تباهۍ دا ملکونه کوي، ځکه چې دې کې څه خاص خلکو ته فایدې او د هغوی د وسلې فیکټریانې چلیږي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.